السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مسلمانان ورونو، تاسو ته معلومه ده بالخصوص د جمعیت علماء اسلام کارکنانو او مذهبي جماعتونو سره محبت لرونکو دا خبره ذهن کې کېدی او دا تاریخ تاسو له شروع نه راواخلئ چې کله هم جمعیت علماء اسلام په خپل اغراض و مقاصد کې د کامیابی طرف ته ګامزن شوی دی، نو د وخت باطل چې دی هغه په کرایه باندې ملیان پیدا کړي دي او د هغې د مخنیوي د هغې د لارې د نیولو کوشش یې کړی دی. خو الله رب العزت همیشه حق ته فتح ورکړې ده او الله کامیاب کړی دی. نو هم دغه شانتې چې کله قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتهم العالیه د فاتح کېدو طرف ته، کامیابی طرف ته روان دی او ورسېدو الحمدلله ثم الحمدلله چې هغه فتنه یهودیت، فتنه قیدانیت، فتنه عمرانیه هغه دفن کېدو کې ده. نو بل طرف ته د کرایه دار ملیان مخې ته راپاسي، کله په بیرغ باندې اعتراضات چوتای او کله په قیادت باندې اعتراضات چوتای، کله په عقاید باندې اعتراضات چوتای، هغه یا د مودودی شکل کې یا د پنځپيري شکل کې یا د اهل حدیث شکل کې. تاسو ته یو کلیپ او روما او بیا د هغې نه وروسته زه تاسو سره یو دوه خبرې کوم. د هغې جواب د نن نه څو کاله مخکې حضرت مولانا بندیګر رحمه الله تعالی کړی دی. او تاسو له دې خبیث ته خبرې واورئ، بیا زه تاسو ته د هغې یو څو خبرې کوم. پرچمې نه به وي او د دې جنډې لاندې راشي او قسم دی که د دې جنډې لاندې رانغلي د قیامت په ورځ به د نبي علیه السلام د جنډې لاندې تاسو نه راځي، قسم یې پرې خوړلی. د جنډې حیثیت په شریعت کې زما ورونو هغه صرف د یو جماعت د تعارف دپاره استعمالېږي چې دا د یو جماعت تعارف دی چې یاره دا پلانکې جماعت پلانکې د دې جماعت تعارف به فکر دې دپاره به استعمالېدله. د دغه خبرې جواب د نن نه څو کاله مخکې حضرت مولانا بندیګر رحمه الله تعالی کړی دی. دا واورئ. جنډه د جناب محمد رسول الله جنډه ده، د دې مقابله کې تاسو بلې جنډې ولګولې نو د قیامت په ورځ به دا جنډه او د پیغمبر په مخ کې به روانئ. زما دې په خدای قسم که تاسو د پیغمبر جنډې لاندې راشئ. زه خپله یوسف ترین ولاړ لیډر نه یم، نه لیډر پني کوم. د علماو یو ادنان خادم یم. خو دا دغه خبره درته کوم چې دا نن ستاسو د ایمان امتحان دی، د ایمان. د دې خبیث ته خبرې تاسو اورېدې. خبیث پته نشته چې دته په دې وخت کې چا په خوله کې څه شورا اچولې ده. او بل اهمه خبره ده، په دې خبیث پسې به خلک لمونځ کوي. د چې خپل دې تصویر ته مخکې د جمعیت علماء اسلام د سربراہ بلکې دې وخت کې د عالم اسلام یو مایناز عالم الدین او د علماء دیوبند یو سرخیل عالم دین حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتهم العالیه پټکې ورته په سر کړی دی او ښکرې ورته لګولي دي، د ګډ شکل یې جوړ کړی دی. خبیثه ته دنیا ته څه میسج ورکې، ته جاهلو ته څه میسج ورکې، ته د یهودو او د قیدیانیانو پیداوار ته څه میسج ورکې، ته ځان ته عالم وای. او زما دغه خلکو ته هم یو پیغام دی چې څوک په ده پسې مونځ کوي، په دې خبیث پسې تاسو مونځ کوئ چې د علمیت په جامه کې د یو بل د یو جماعت د قائد سره، د علماء د جماعت د قائد سره دا کار کوي، د هغه تصویر بدلی، د هغه شکل ته او د هغه صورت او سیرت ته
د ګډ شکر لګي خکرې ورته لګي او دی وایي چې زه مسلمان یم زه د دین خدمت کوم زه عالم یم زه توحید بیانوم زه شریعت بیانوم شریعت بیانول داسې دي اسلام بیانول داسې دي قرآن بیانول داسې دي توحید بیانول داسې دي که چرته هم در کې ایمان وي او مسلمانی عالم خو درته زه نوایم یو بیوقفه یو بدترین یو کمسل انسانی نوم دې ماله نه راځي خو د اندازې نه دې دا پته لګي چې ته د پنجپیری مماتی جماعت سره تعلق ساتي د شاوتیانو د جماعت سره تعلق ساتي نو زه دغه د پنجپیری جماعت سربراه ته وایم طیب ته وایم چې د خپل سپو ته لګام واچوه ستا د سپو د لاسه ملاکنډ ډیویژن وان شو د خلکو وینه دې توی کړه د هغې نه وروسته واپس شوې او هغه خلک لاړه ځایه شو په یوه پیره نه په دوه پیرې نه په درې پیرې چې دې ته دې قوم تیار کړو چې هغه د یو بربنډ غلط تهذیب ته راووتو او د علماو ګستاخي شروع کړه د اسلام او د شریعت مذاق شروع کړو د قرآن او د سنت مذاق شروع کړو او تاسو وایئ موږ توحید بیانو دا توحید بیانول دي دا د الله وحدانیت بیانول دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت بیانول دي زه خو په تا لعنت لګم ستا په جماعت لعنت لګم ستا په خاندان لعنت لګم ستا په چې ستا تایید څوک کوي په هغه لعنت لګم او الله رب العزت دې ذلیل او رسوا کا او کدا وایي پنځپیرانو چې دا تصویر مونږ نه دی لګولې دا بیان د چا دی دا بیان به دې خبيث نه اورېدلې دا بیان به بل خبيث نه اورېدلې پتا شو پنځپیرانو کې دا کار مونږ هم کولای شو لیکن چې کوم شی قرآن او سنت اجازه نه درکې شریعت اجازه نه درکې دا غین اجتناب کول پکار دي زه خپل د جمعیت علماء اسلام کارکونانو ته دا وایم چې چا تصویر مې غاړوي د چا تصویر سره غلط دغه ملګوي دا بوای چې ظالم ما یو ډیره خبره کړله او کله پرچمې نه بوته وي نو زتانه تاسو نه کوم فاسق بر فاجر فاسق نه تاسو کوي حرامي د حرامي نه تاسو کوي حرامي ولا د حرام توپ جواب ورکړي شیطان د شیطان نه تاسو کوي شیطان ولا بیا خپل په شیطانت کې جواب ورکړي او عالم بد عالم نه تاسو کوي کتا سو د بیرغ تاسو کوي د ټول مسلمانانو نه زموږ درخواست دی لا شی د شیخ ادریس نه تاسو کوي د تقی عثماني صاحب نه تاسو کوي د حضرت مفتی عبد الله شاه مظهر نه تاسو کوي لا شی جامعه اشرفیه لاهور ته داغینه تاسو کوي خو هغه تاسو ته ضرورت نشته هغه د نن لشل کاله مخکې حضرت مولانا عبدالجبار رحمه الله تعالی جواب کړی نو استاد فاسق او استاد فاجر د دلایل ما ته ضرورت نشته الحمدلله الحمدلله الله رب العزت زمونږه یو دومره ذهن او شعور جوړ کړی دی چې دا لار غلطه ده او دا صحیح خو تاسو د توحید نوم اخلي او د توحید په اړه کې وروسته د قیدانیانو يهوديانو علاکار جوړ شوي او هغه علاکار به ان شاء الله العزیز وما علينا الا البلاغ